بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو، شاه حسین یم. د احمد شاه ابدالي د تاریخ څلورمه برخه وړاندې کوم. ملګرو، کله چې احمد شاه ابدالي ته د صابر شاه د مرګ خبر ورسېدو، احمد شاه ابدالي په لاهور قبضه وکړه او شاهنواز ډیلي ته وتښتېدو. ابدالي په دریای ستلوج واوړېدو او په سرهند یې قبضه وکړه. خو دې نه پس د مغلو شهزادګانو ولیعهد احمد، د پنجاب گورنر میر منو او د هغوی پوځیان د ابدالي مقابلې ته مخامخ شو. ملګرو، د کال 1848 د مارچ په میاشت کې د دواړو ډلو ترمنځ د سرهند په مقام سخت جنگ وشو، چې په نتیجه کې د احمد شاه ابدالي پوځ ته شکست وشو. ملګرو، له دغه وجې نه احمد شاه ابدالي واپس افغانستان ته روان شو. دغه شکست د احمد شاه ابدالي لومړی شکست و، خو احمد شاه ابدالي په کال 1940 کې واپس راغلو او میر منوي کوم چې د پنجاب گورنر و هغه یې گیر کړو. د لږ وخت د جنگ نه پس میر منو اتیا وغورځولو او د خراج ورکولو وعده یې وکړه. خو څرنګه چې احمد شاه ابدالي افغانستان ته واپس شو، میر منو د خپلې وعدې نه وتښتېدو او بغاوت یې وکړو. ملګرو، د کال 1942 د مارچ په میاشت کې احمد شاه ابدالي یو ځل بیا د خپل فوج سره لاهور ته راغلو او هلته یې د میر منو سره بیا مقابله وکړه. ملګرو، د دغې مقابلې په نتیجه کې میر منو شکست وخوړلو او وتښتېدو. احمد شاه ابدالي د خپل 10,000 فوج سره د لاهور په ښار قبضه وکړه او د ښار په اوچتو عمارتونو یې توپونه چل کړل. ملګرو، ابدالي اعلان وکړو چې میر منو دې په خپله راشي او زما سره دې مذاکرات وکړي. که چېرته د خراج پیسې ادا کوي نو افغانستان فوج به په لاهور حمله نه کوي او میر منو به معاف کړی شي. ملګرو، میر منو د احمد شاه ابدالي دا خبره ومنله او د میر منو سره یې په خپله د ملاقات فیصله وکړه. ملګرو، څرنګه چې میر منو احمد شاه ابدالي ته مخامخ شو، نو احمد شاه ابدالي میر منو ته وویل چې آیا که چېرته زه د شکست ښکار شوی وې او زه ستا سره ګرفتار شوی وې، نو تا به ما سره څنګه سلوک کولو؟ په جواب کې میر منو وویل چې ما به ستا سر کټ کړی وې او د مغل شهنشاه له به مې لیږلی وې. ملګرو، احمد شاه ابدالي ورته وویل چې وایا اوس ته زما په قبضه کې زه تا سره څنګه سلوک وکړم؟ میر منو ورته وویل چې که چېرته ته سوداګر یې نو زما فدیه واخله او که چېرته ته رښتیا انصاف کوونکی بادشاه یې نو ما معاف کړه. احمد شاه ابدالي د میر منو د خبرې نه متاثره شو او میر منو یې خپلې سینې ته نږدې کړو او پرزند خان بهادر خان لقب یې ورته ورکړو. د دې سره سره یې میر منو ته انعامات هم ورکړل. د میر منو په وینا احمد شاه ابدالي د لاهور نه خپل فوجیان واپس کړل. میر منو د احمد شاه ابدالي د سلوک نه او د هغه د اخلاقو نه دومره متاثره شو چې تر مرګه یې د احمد شاه ابدالي سره وفا وکړه او د دواړو ترمنځ ډیر تعلقات